ابو هريره رضی الله عنه مور چې دې مسلمان شو، مور چې دې اسلام قبول کړي نه و، نو هر وخت به د خپل مور سره په کور کې چې دې جګړې به وي. مور به ورته وي نه نه دا دین به نه قبلې، دا اسلام به نه قبلې، تا ولې خپل دین پرېښودی دی؟ خو دې دا نه وایي مور ته چې زه خپل کار کوه، زما خپل دین او زما خپل قبر او ستا خپل قبر او نه ستا خبره سره نه منم او بس زه کور ته نه راځم، زه به په جومات کې ناست یم. مور یې رټي ټکوي یې وهي یې، خو بیا هم دې مینه ته زاري چې خیر دی مورې بس زه به ستا خدمت به کومه، ستا هر څه به کومه، بس ما اسلام قبول کړی دی، نو زه د رسول الله سره ناست یم، ما ته څه نه وایي. نو مینه ته زاري کوي اخر کې مور بیا هم نه مني، په دې کې وخت تېرېده او هر وخت یې دی وهم خو برداشت به یې کوي. نه زما مور دی په ما حق دی، په ما باندې د خپل مور حق ته زه دا نه شم کولی چې زه دې ته لاس واچوم. او یو موقع باندې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کوچې ماشوم سړی نه و، مشر و، سپین ږیری و، نو دی را روان دی او مور ورپسې زوبانه راغستی دی، دی مخکې ورپسې ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې صحابه هم ناست دي او ابو هريره رضی الله عنه په منډه راغی. لکه رسول الله ورته ویل لکه ابو هريره ولې دا منډه ولې یا رسول الله زما د مور نه خو دعا وکړه که نه، زه سخت تکلیف کې یم، مور مې ده څه ویلی شم نه، په ما حق دی خو ما ته ډېر تکلیف را رسوي. دا وګوره ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ما پسې شاته را روانه ده، دانګې راپسې راغستې ده، وایي مې چې دا دین مه قبلوه یا رسول الله، یو درخواست ته کوم زما د مور لپاره دعا وکړه، ته خو رحمت للعالمین زما د مور لپاره دعا وکړه چې الله ایمان نصیب کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو د الله خوښ بنده پیغمبر لاس یې اوچت کړي یا الله د ابو هريره مور ته دعا اسلام قبول، اسلام ورته نصیب کړي، هدایت ورته نصیب کړي. د ابو هريره رضی الله عنه مور راغلې وه د ده وهلو پسې، او هغه وخت کې خو د فردي حکم نه و راغلی، جومات کې راښکاره شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي پلانکې څه مسله ده، د څه لپاره راغلی؟ دې ته خو پته ده چې دا ده پسې راغله. یا رسول الله اسلام قبولولو له راغلی یم. الله تعالی یې په زړه په لاره کې د زړه دنیا بدله کړله. نو علماو لیکلي دي که چېرې ابو هريره رضی الله تعالی عنه دې سره مېرمنې کولې، که چېرې ابو هريره رضی الله تعالی عنه دې ته لاس اچولی، دې ته تکلیف رسولی، دې یې وهلی، دې ته خبرې کولې، الله تعالی به دې ته ایمان نه نصیب کړی. دا خو د هغه دعا وه، د هغه ګزاره وه، د هغه اسلام باندې چلېدلو چې په اسلام کې د مور او پلار حق دی، نو زه به په دې چلېږم، الله تعالی څه وکړل لږې سختې تېرې کړې، برداشت یې وکړو، الله تعالی د ده د وجې د ده د مور ته ایمان نصیب. او بل حسن